د کوز دیر تحصیل یادینزي عثمان خیل قوم مشرانو ویلي دي چې د حق غوښتو وخت تیر دی، حق اخستل دي او د دې لپاره د قام یووالی او نورو وروستو پاتې قامونو او ولس سره د یووالي لپاره رابطې ضروري دي. په دې سلسله کې باډوان غونډو کې د محمد اسرار په ځای کې د اکبر سید خان په مشرۍ کې تابع شوې غونډه چې پکې د تحصیل یادینزي 30 کلو عثمان خیل په شمول په خصوصي دعوت سیدانو روغاني مشرانو شرکت کړو. وینا په وخت ګل محمد وکیل مقرب خان، بهادر زیب زرنصیب خان، محمد اسرار، زبیر خان، هارون الرشید، نواب خان، کوټه باچا، منظور خان، ګلزاده، توتی خان، یوسف خان او ګجرو په مشرۍ علي رحمان دې ته پیښو سماجی معاشرتي کلیوالو او خصوصي توګه مالک مزارع په حواله مسلو ذکر وکړو او د حل لپاره مضبوط ګامونو پورته کولو، په اخلاص یو بل برداشت کولو، یو بل ته لاس ورکولو او د لپاره قومي جرګې جوړښت اتفاق اتحاد پیدا کولو زور ورکو. دی ویل چې د ځمکو د مسلو د حل په حواله د دې د قومي یووالي اثرات شروع شوي دي چې کوم انتظامی افسران دې ته عزت ورکړي باید چې دې هغې ته عزت ورکړي. د مشرانو وینا وه چې په سیمه کې د دې په شمول د ټولو غریبانو حق تلفي روانه ده. کم خلک چې د غریبانو په مرسته د اقتدار خاوندان شوي بیا یې هغه خلک نظر انداز کړي دي کم چې زیاتره د دې د کلو سره تعلق لري. د وړوکي نه واله تر لوی پورې خیر قسم مه خورئ، مضبوطه اراده وکړئ، مضبوطه اراده چې دا خپل عمل به بالکل ورته بدلو او څنګه بیا بدلو داسې بیا بدلو چې خپل سړی وباسو. هغې له به جرګې هم کوو، د هغې له به پیسې هم ورکوو، هغې له به وخت هم ورکوو او دا روحي به جوړو انشاءالله. زه دې ملګرو ته دا وایم چې اول به ځان ثابتوو، اول به ځان ثابتوو چې موږ ځان ثابت کړو. ثابتۍ په څه د کارکردګۍ په بنیاد تش په تقریر یا تش په خبرو ماته څوک عزت نه راکوي. زه بس عملي کار کوم لکه څنګه چې دغې خلکو کړی ده. زه پکې داسې سپېل کوم دا دوی راباندې راځي چې جذباتي ولې د فکرو ملګرو دا کار د منډې نه دی، دا ما څوک دې انتظار دا بالکل د منډې کار نه دی، دا په طریقې نه درغلېږي. مونږ اوس قدم واپس ماشوم چې قدم والي وغورځېږي بیا یې ور راچوت کړي بیا یې وغورځېږي خو مور یې د یېرې او د ډر د خوب د وجې نه ګرځېده په ده نه پرېږدي. زه وایم که د مخ نه مخکې دا خبرې ونه شي نو د دې په فایده ډېره وي او موږ په عملي میدان کې څه خلکو ته وښیو چې او بایي موږ یو قوم یو، زموږ یو دغه شته یو تشخص شته او د دې نه علاوه چې کوم خلک د کلو نه راغلی دی نو موږ د خپلو بچو سره یعنې د کلي د نوجوانانو یو میټینګ وکړو او د هغو سره دا خبره شریکه کړو. په موږ باندې کومه مهنګایي ده او کوم لاقانونیت دی او کوم موږ هېڅ قسمه زموږ د چړاو د فریاد ځای پاتې نه شو. په دې ټایم کې د قوم او د خلکو سره صرف او صرف اتفاق پاتې دی. که دا په کور کې 3 څلور په اتفاق وو نو دا به مضبوطي، که دا په محله کې وو نو دا به مضبوطي، که دا په علاقه کې وو نو دا به مضبوطي او که دا په یونین کونسل او تحصیل کې وو نو دا به مضبوطي. بله څه خبره زموږ سره ګوره حکومت نه ده پرېښې چې موږ په هغې باندې یا وجاړو او یا راپاسو یا په اتفاق وکوتو. زمونږ دا د کوزو سرکلو یا د بلو سرکلو یا دلته چې کوم دا سرکلي دي د دې د اتفاق کومه خبره چې دا انشاءالله دا به ډېره مضبوطه وي او ډېره اتفاق طرف ته روانه ده. خو د دې ټولو خبرو نچوړ دا دی چې موږ غرضي خبرې ته زور ورکړو اتفاق لا په اتفاق باندې خبره وشي او فورا عمل شروع کړو، خپله کمیونټي مضبوطه کړو، هغې له وده ورکړو، هغې له طاقت ورکړو، د میډیا په ذریعه باندې په خپل کړو کې او د هغو انټروډکشن وکړو، د هغو تعارف وکړو د خپلو کشرانو سره. یو غیرت او یو پښتو او یو نرتوب وکړئ او یو موټی شئ. خو چې کله مونږ دا پوه خلک هوښیار خلک او دا کمزوري خلک رايوځای شو د دې مثال د دې ناست دی. په دې ناست کې دا اوس هماغه ولوي چې غټه غټه دا ده او کچه دا ده، خو چې کله دا یو چې دې نه سوک جوړ شي سوک رایه اختلاف کېدی شي خو د هغې مطلب دا نه دی چې یو ملګری د بل ملګري خبره مایند کې درنې واخلي. انشاءالله برداشت به کوو د خپل اتفاق دپاره، اتحاد دپاره، ورورۍ دپاره، مینې محبت دپاره. مشرانو د خپل قومي جرګې سره ځوانانو تنظیمي ډانچې جوړښت دپاره 50 کسانو نماینده کمیټې جوړه کړي چې ډېر زر به د قومي مسلو د حل دپاره مشران وټاکي. محمد اسرار، خیبر نیوز، غونډو باډوان، کوزدیر.